د سرکاري تعلیمي ادارو کې باقاعده یو هنر طالب علم ته ورزده کېدی، یعنې دنیا ډېر غټ ذهنونه هغه په یونیورسټیانو کې نه دي پیدا شوي، هغه په لایبرریز کې پیدا شوي دي. سرکاري دي که پرایویټ دی، دا یو بدبختي لري چې د کال په اخر کې چې کوم دی هغه ساينس لیب استعمالوي. پکار نه دی چې په هر اسکول کې یو بورډ اف کنسلټنټ جوړ شي چې هغه خالي د ایجوکیشن خلګي. کته به پیدا راوي چې کله پرایویټ سکول مالک په ایجوکیشن نه پیدا کم از کم هغه ایجوکیشن چې کوم کمیټي هغه به ګډوي. هیڅ حل تعلیم نه، معیاري تعلیم او تعلیم سره د ویلفیر سي تصوري او د معاشري بهبود مرسي مقصدي پرنسپل هغه د ډیکټیټر ذهنیت چې زما سکول دی زی مالک یم زه څنګه چلوم د چا په دې څه کار دی، نو شاید هغه ښه رزلټ نتایج نه کوي. چې کوم سړی په ایجوکیشن کې یو ډیګري نه لري یا څه په پیج یا یو مهارت نه لري، هغه د پاره اسکول خلاصول د عوام تبا کول دي. چې کوم سړی تعلیم سره مخلص نو استاد نو نسل سره مخلص نو داغه کار ترتیب پر شازي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ ناسو په بیکن ګرامر های سکول پښین کې تاسو ته معلومه ده چې څوري مخ جوړ سولو او پر دې باندې د دې کوم ډایریکټر دی اسمت صاحب داغه یو مشوره دا ولې چې زه په سکول کې خالی کلاس کینټین نه جوړوم، بلکې زما اراده ستا چې زه په سکول کې بنیادی سہولیات چې څومره دي ګرځا راولم او دا اراده هم لرم چې غریبان ته مدد وکړم. نن موږ د لایبرری ساينس لیب کمپیوټر لیب د ګور د افتتاح وکړه. دا ټیم سره ناستي اسسټنټ پروفیسور ډاکټر حافظ نقیب الله صاحب د او شهزاد صاحب کریم الله صاحب افتتاح وکړه. دوی به پر دې باندې اظهار خیال کوي چې څه دوی وایي. نقیب صاحب یو جهان مننه تاسو افتتاح وکړه د لایبرری د ساينس لیب کمپیوټر لیب د دې افتتاح وکړه. ګڅ څه محسوسه په یو سکول کې لایبرری ساينس لیب کمپیوټر لیب ضروري بوله کې د ایکسترا بوله. محمد امیر صاحب کوردان، پروفیسور شهزاد صاحب اجازه باندې ډایریکټر بیکن ګرامر سکول، اسمت صاحب اجازه باندې د دې کوردان چې دا پروګرام نه راوښتل او نو د بورډ اف کنسلټنټ میټینګ موسو چې هغه کې د ویډیو فیصله وسپه. نو اولنی خبر دا چې په پښین کې تعلیم ماشاءالله عام سو، تعلیم عام سو، لیکن اوس یو بل قدم اخصل پکار دي چې هغه تعلیم معیاري تعلیم سي، کوالټي ایجوکیشن او خاطر موږ ګامونه واخلو. نو په کوالټي ایجوکیشن په اړه سره د پرمختګ سوي دي چې خالی کلاسروم زمانه دی آباد، د کلاسروم سره زما ساينس لیب هم آباد دي، زما آی ټی لیب هم څه دی آباد دي، زما لایبرری هم څه ده هغه آباد ده. چې طالب علم کوم تیوریټیکل نالج گین کوي هغه نالج ایکسپریمنټل نالج او خاص او لاړو داغه نالج دی باقاعده سم کوي، مشاهده هم کوي او د زده کړې تر ګور دوه غټه لار هغه دغه د خالي تیوري نه یو عملی طور د انسان د خپل سنسز په ذریعہ باندې یو انټلیکټ دی شي ګراسپ کوم هغه شي زسه کوم ازدا کوم دویم شي سنسز الله پاک انسان ورکړي دغه په ذریعہ باندې زسه کوم محسوس هم کوم هغه به د انسان د وجدان د انسان د حافظي داسې ذریعہ وګرځي چې هغه د حافظي څخه معاف کیږي نه میټاویږي نه، بلکې نن سرویش کلو مخکې د مشران وایي چې په سرکاري تعلیمي ادارو کې باقاعده یو هنر طالب علم ته ورزده کېدی، یعنی کلاس هم آباد دو، لیب هم آباد دو، لایبرری هم آباد و باقاعده یا ترکاڼي کار ورزده کېدی یا باغباني دلته کېدل ورزده کېدل یا د بجلی هنر دلته کېدی هغه ورزده کېدی. نو په کار راځي دریم سټپ ته لا موږ لاړ شو چې د جاب یو ډېر سخت قلت را روان دی. د طالب علم علم یې حاصل کړی، د علم د یو ایکسپریمنټ تجربه هم کړی او بل د سره یو اضافي هنر لام سي یو سره په کار د سلام سټپ ته لا موږ لاړ شو چې باقاعده یو داسې هنر مشکل طالب علمان ته ورزده کجاب ملازمت نو کړی د خپل روزګار څخه کوي هغه بندوبست کوي سي. نو دا بل خبر د لایبرری پر اهمیت وګ سره موږ غیدې نس مجلس مسکول هغه دوم وضعیت اهمیت لري چې دنیا ډېر غټ ذهنونه هغه په یونیورسټیانو کې نه دي پیدا شوي، هغه په لایبرریز کې پیدا شوي دي. دا غیر ځن څه دي د سکول د کالج د یونیورسيټي استعداد مالی فراوانی هر څوک نه لري، لیکن یو لایبرری پای کې سړی کښینی د دنیا څه تجربات، مشاهدات، تاریخ، هیستوري، لټریچر، فلسفه دا وګور څخه بلا معاوضه بغیر یو پروسیجر د څه کوي استفاده کوي. نو په هر سکول کې لیب، په هر سکول کې آی ټي دنیا کنیکټیویټي تاسو کې هغه درکې دنیا سره په رابطه کې څه کې هغه ساتي آی ټي په ذریعہ باندې دنیا نالج ته کور باندې لکه لایبرری څومره اهمیت لري، کمپیوټر، ډیسکټاپ او موبایل هم دومره لري اهمیت لري. دا ډېر ښایسته سټیپس دي، ډېر ښایسته پریسیډنټ د بیکن ګرامر سکول څخه هغه سیټ کو په کار دادي د پښین یو سکول هم د آی ټي لیب بغیر، د پښین یو سکول هم د لیبارټری بغیر، د پښین یو سکول هم برنامه لایبرری نه حقيقي لایبرری چې هغه کې طالب علم ورسي دغه کتاب راوباسي او کتاب دې سکی سټډي کی
د دې څه پکار دي چې ګرد سکولونه د پریسیډنټ مخ ته کېږي او په دا خوا باندې دې قدم واخلي. بل دا شی د قسمت صاحب ته اوس موږ درخواست کوو چې موږ دا وایي موږ په سیمه کې دا یو اصول دی چې کوم ساينس لیب جوړ کی به د کال په اخر کې استعمالي. موږ وایي چې هر چپټر ورته ویل سلو هر سبق ورته ویل سلو باید چې د لایبرری د ساينس لیب بیا استعمال سي. دا زموږ په علاقې کې دا بدبختی د سرکاري دي که پرایویټ دی دا یو بدبختی لري چې د کال په اخر کې چې کوم دی هغه ساينس لیب استعمالي. نقیب صاحب دا د ساينس لیب متعلق تا خبره وکړه ضروري خبره خو دغه د 4 کال به خپل بجټ تیز دی لکه په سرکار کې چې بجټ راځي دوی دغه رقم بجټ تیز دی نو بدلې فعال کیږي دا رقم نه چې یو کال شی واخسر به 15 کال بعد به شي خیر کال چې د 5-6% بجټ تیز دی ویل شي مخته دي. زما بل سوال دا دی په دنیا کې څونه ما یورپین نظام تعلیم کته دي یارسم کته دي هغه مې نظام یو شامل دی لایبرری پیریډ لایبرری از ا سبجیکټ ته ویل کیږي دلته ولې موږ ایکسترا کاربون مثال هغه داسې مضامین ستاسو لایبرری از ا سبجیکټ از ا ډیسپلین دا پر میټریک لیول باندې یا پر انټرمیډیټ لیول باندې نشي شولای. هغه بنیادی علوم دومره زیات چې هغه کور کول سي مشکل نه ممکن دي لیکن لایبرری ساينس یا انفارمیشن ساينس په بي اس کې به تور ډیسپلین مستقوي ایڈجسټ کوي څه د امکان هم ستا په بي اس کې موږ لپاره گنجائش شومي چې هغه سایکولوژي الک وایي فلسفي وایي هیستوري وایي هیستوګرافي وایي یو سبجیکټ په تور لایبرری ان انفارمیشن ساينس هغه مستقوي په سکول کې د لایبرری پیریډ لازمي بوله لازمي هفته کې یو پیریډ د ماشومان نه دي هغه سره په انسان کې علاوه انفعالي ماده هغه زیاته شته د شي شی ویني به د شي څخه پالو کې به د شي څخه هغه اډاپټ کی به خپلي نو که استاد کلاس لورځي د سره یو کتاب سره یا استاد طالب علم په خپل بوزي په لایبرری کې وګرځي یا تکشي نه کتاب سټډي کې به د کوم سټډي د کړي دا یو څلور شپږ سوالونه د متعلق چنوي کې کدا تصور د پریم په سکولو کې شروع سي چې وخت کې ورځ مشکل سکول بیا لایبرری بیا د هر کلاس الک او سټډي په کو د سټډي بعد استاد مذاکره وسره کوي چې پر ځکه نن تاسو سټډي کړی دا مشترک د کلاس ته څخه پریزنټ کدا پریکټیس شروع سي نو د الک په مطالعه عادت سي هغه جوړ سي مطالعه عادت جوړ سي بیا دا لایف لونګ د کتاب د سیمو دا رقم کمپیوټر لیب هم یو لایبرری پیریډ کې لازمي کمپیوټر لیب پیریډ لازمي دی په هفته کې یاد وي بل تی د بیکن سکول بورډ اف کنسلټنټ ممبر یاس از ممبر سلکمر کې زړه فرناس هم تی فیصله وکړه کچیر هغه فیصله شیر کې کوم فیصله وکړه هغه د موږ په ډیګري کالج کې یو سټپ واخلي سټپ دا واخلي انډیویډوالي الکان ورسکول سپورټول یا وردی پروفیسور واخلي یا به کتاب ورواخلي ډیزرنینګ سټوډنټ یا به فیس کی ورجمع کی د موږ پروفیسوران سره کښینو چې راسي چې دا یو انفرادي عمل دي د اجتماعي څور شکل ورک زموږ فیسونه کم دي 3000 روپۍ د پرس مشر سره فیس دي لیکن دا فیسوم څو نسی په ډولای نو دا هایر ایجوکیشن لپاره ول چې اتال کوان د کاله پرس مشر 5000 روپۍ موږ الکوان ته سوق ورکو چې هغه یا کتاب واخلي یا وردی په واخلي یا فیس ته سکی جمع کی بنیادی موږ سوق ورشي موږ فلدا فیصله کړو چې د اتال کوان د کاله 10,000 روپۍ یو سټوډنټ د ویلفیر فند موږ جوړ کړي دا یو ارګنایزینګ باډي ور جوړ کړه او ان شاء الله خدای کول د لسل کوان اتال کوان د کاله بده سکی سپورټي بنیاد څه د جیب تیر کوي کې سرکار کنټریبیوشن سره سرکار یو تعلق نشته خپل ذاتي د حامي کنټریبیوشن په خام کې دی ارګنایز نو ارګنایز شپ کې موږ سو کې آغاز وکړي دلته موږ د مشاوره شې سم مشاورت وسو چې موږ تسلاټ لرو هغه خالدي هغه موږ د غواړو چې پر دې باندې ډیزروینګ سټوډنټس کې ایجوکیشن حاصل کی دا به د معاشري د بهبود لپاره تعلیم د عام کېدو لپاره او یو مستحق څوک چې هغه د معیاري تعلیم اپورچونټی د سیمو یې سره سینول په دې کې د اسمت صاحب ډیر غټ کریډټ دی ډیر غټ سوچ فکر دی په حقیقت کې دا چې یو یتیم الک یو بے سهارا الک داغه د څه جوړ سرپرست جوړ سي داغه د څه جوړ سي مددگار جوړ سي هغه ته د څه ورکی یو معیاري تعلیم ورکی فیصله څه ده فیصله دا تر دې زم غټ سټپ نسته پکار چې په شنه هر سکول دوه څلور الکوان د برکت لپاره دا الکوان د بهتر مستقبل لپاره او زه د ریزلټ په اعتبار سره وتوام د ژوند د چا یو اساسه بسی هغه دا ډیزاینینګ الک چې هغه سبا ډاکټر جوړ سي هغه سبا انجینیر جوړ سي هغه سبا استاد جوړ سي دا الکوان سره مردا انسان په داس چې جوړ کو دی اپګریډ کی راپورټ کو دا الک بیا د شول الکوان سره نور څه احسان بو سره کی دا فیصله د بورډ اپ کنسلټنټس مشاوره ته بعد اوس ولا چې یتیم الک چپلار نه غریب الک چپلار په منشيات اخته پلار بیروزګار روزګار نه یا پلار سره معذور دا بلا معاوضه
په هر کلاس کې 2 او 3 الکان د خپل استعداد مطابق د یږدي فیس نه جنې اخلي یو قسم پیس نشته یو قسم فیس نه جنې اخلي شرط دا چې پلار به وفات شوی الکه ډیر غریب یا په ډیر غریب یا په نشاخته نه جوړي مطلب ریر کیس کې تر 30000 به انکم په یو صورت سي هغه نه عزت او محدود سلاټ دي د دې پر دغه باندې دي چې د چاتور کې څنګه ورکی او کچېری د سوکی کم ودن والای نسی فډولای انګلیس رمنجایش په صوبې پر 50% فیس باندې د سکی هغه الګ دي سکی اډجسټ کی او دا چې بهترین سټپ دی دا ماتي ټول مال انسان په خپل انفعالي ماده په انسان کې الله پاک څه کړی دا هغه یې شه د زومي د لرم چې د پښین ډیر سکول نه بدا شي چې فالو بي کی او یتیم الکان د لپاره به بقاعده یو د نظام تحت څلور 15 سلاټ سکی شي د یتیم حالت په دې سره 400% متر کې په ځالک نه داخلو پر دا به یتیم راځي پر دا تعلیم څخه حاصلې نو دا د تعلیم د عام کېدو سره سره د ویلفیر یو تصور به معاشري د سسی بلاوسي په کار چې ګور سکول نه سکی فالو کی زما یو خري سوال دی دا ویلفیر تصور چې کوم دی چې زه وګورم اسمت صاحب خپل د ایجوکیشن سره تعلق پاتې سوی دی وسم دغه د انګلیش لینګویج سنټر چلای ګس په یو سکول کې د بورډ اف کنسلټنټ چې بیکن جوړ کړی دی په دې کې دا یو خوبي ماده ویل چې ګرد ایجوکیشن والا خلک پکښې دي پکار نه دی چې په هر سکول کې یو بورډ اف کنسلټنټ جوړ شي چې په خالد ایجوکیشن خلک کته به پیدا راوي چې کله پرایویټ سکول مالک په ایجوکیشن نه پیدا کم از کم هغه ایجوکیشن چې کوم کمیټي هغه به ګډوي ته څه بوله مثلا د تیر په پرشد دیږي د په هر یونیورسيټي کې هغه د غرازي سندیکیټ راځي هغه بقاعده د های کورټ ججز پکشي هغه کې چیف سیکریټری پکشي هغه کې د اسمبلی نماینده پکشي هغه کې د اسټابلیشمنت د آرمي لام یو سړی سي نماینده کې پرایویټ سرکاري یونیورسيټي کې او چې دا کوم فیصله کیږي هغه بورډ اف گورنرز یا سندیکیټ صداقت څخه اخیستل کیږي په ول اخیستل کیږي که زموږ اراده دای چې خل تعلیم نه معیاري تعلیم او تعلیم سره د ویلفیر سي تصوري او د معاشري بهبود مرسي مقصد دی په کار د ځانګړي ایډیاز لکه د ویلفیر تصور موږ تعلیم سره څکو اټیچ کو د تیوریټیکل نالج سره ایکسپریمنټل نالج تصور مرسو سره دغه کو او سکلز باندې مرسو کارو کې ارتفیشل انټيليجنس ورزده کو یا د کمپیوټر مهارتونو الکان تور کو چې د سر سبا روزګار نه د خپل کار څخه کوي روزګار ځان ته څه کوي برابر وي بل چا لپاره د روزګار څخه جوړ دي زری جوړ دي دا تصورات دا ایډیاز د هغه وخت ممکن دي اوس یو پرنسپل یا د ډیکټیټر ذهنیت چې ما سکول دي زی مالک یم زه څنګه چلوم د چا په دې څه کار دي نو شاید هغه څه رزلټ نتایج نه کیور کله بهامي مشاورت یو ترتیبي یا بورډ اف کنسلټنټسي هغه سړي د لپاره حاضر دي چې هغه خپل خدمات د سکی هغه پیش کړي په بکر یا ترتیب نور سکولو کې مغه جاري څه د ډیر بهتري بل دا یو سوال بعد په ذهن کې راګرځي بار بار ګس ستاسو راي کې د سکول چې کوم څوک خلاصي د سکول مالک دغه لپاره څو ایجوکیشن په کار دی دا ایم ای بی ای کړي دا ګورد کړي دا دکاندارم کړي دا نه سپیشلایزیشن لکه بی ای ډی ایم ای یا رقم په ایجوکیشن کې خپل یو ډیګري کړي د سکول د مالک لپاره یا د پرنسپل لپاره د ایجوکیشن یو خاص ډیګري یا مهارت ضروري بوله کې نه بوله که بس واسه دا اړ یو سکول دراو بس دا ډېر مشکل سوال ته وګورئ په دې قاعده زما لپاره څه دي هغه ګران دي پاکستان کې شهر شوبې پر ځکه پی ام ډي سي په نامه یو اداره سته هغه د چاینا ته چای می بیس وکي د دغه سره د روسي ام بي اس وکي هغه پاکستان کې پریکټیس نشي کول هغه راځي د پی ام ډي سي سو یو مستقل امتحان بل سکی پاسي هغه بیا د مریض پر نبض باندې لاس کوي شي شوي د هر شي لپاره یو باډي چې هغه ارګنایز کوي هغه سپروایز کوي تعلیم د شوبه د سرکار تعلیم د سرکار ترجیح ده نه مطلب ته سبا راوړل د سکول خاصوي سي د تناس هر سړی سبا څه کوي سکول خاصوي سي دغه لپاره کوالیفیکیشن شرایط یو مطلب یو کړي نگرانی یو سپریویژن د ترتیب نشته پکاره چې دی مطلب د هر څه لپاره یو کوالیفیکیشن ستا او کوالیفیکیشن ضروري دي چې خلک څه کی فالو کی او د شوي دارو مختک شي د شوي دارو بعد هغه مطلب دا سوال کې مزید څنګه دی یا زه بالکل خبره خو صحیح خو څونه ما څونه دغه کتري دی یا بل ما ویډیو کړو دا کې ما دا خبره وکړه دا خبره ما نه کړې خو ما ته ځین وته ما زه په دې منځره ویډیو جوړوم زه خو د سکول د مالک لپاره په ایجوکیشن کې جلا ډیګري لکه سړی چې وځ ام بي بي اس کړی دی خو بیا اف سی پی اس پی سي کې بیا څنور پی سي ولرسي دا رقم چې کوم سړی په ایجوکیشن کې یو ډیګري نه لري یا ګس په پیج یا یو مهارت نه لري هغه د لپاره سکول خلاصول د عوام تبا کول دي یو شی څه قرآن شریف یو فطری قانون دی واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض
الله پاک وایي د ځګ مثال الله پاک بیانوي سمندر جاګ بیخي ډېر زیات دي وزګي چې و جاګ سپور دي پیدا ځګ چې ورته وایي چې دا هوا پر چلیږي دا ځګ څه خپل زی ختمیږي واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض چې معاشري ته چا فائدہ رسول هغه به وجود لري هغه به پرمختګ کوي هغه به ترقی کوي هغه به قائم وي هغه کې به وسط پر اخر راځي چې کوم شی تعلیم سره مخلص نو استاد نوې نسل سره مخلص نو داغه کار ترتیب پر شازي نو فطري قوانين ستا اگر چې ریاستي سرکاري حکومتي قوانين کمزوري لیکن فطري قوانين هغه سره وجود لري تعمیر نه یو سکول اخلاص پر بنیادو جوړ شوی هغه پروفیسور صاحب مړ دی وفات شوی لیکن هغه سره وجود لري بنیادونه شي شول سيوزم دغه د بورډ اف کنسنټرل مقصد دغه د کفیوزي افلاس کمی کوتای غفلت په کار موږ څورو نشاندهي ورکو اسمت صاحب موږ یو مشاوره ترای د سکی اډاپټ کی زه به امید لرم د اداره به ډیر ځای ولاړ شي خلوص دی هغه شرط دی د سفر د پر خلوص ان شاء الله د منزل ته ډیر ځای دی یو جان مننه داو ډاکټر حافظ د کبرا صاحب تاسو خپل وینا وکړه سکول په اړه کې د بیکن سکول په حواله سره مخبري سره وکړي ان شاء الله د بل خبرونه لپاره بیا تاسو ملاقات کوو خدای پامان